أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما نزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات علماء کرام، فضلاء جامعہ دارالعلوم رحمانیہ درگاہی، قابل احترام حاضرین مجلس، ټولو ناول خو زه هغو ټولو متعلمینو ته چا چې د علم تحصیل مکمل کو، د قرآن او د حدیث علوم سرته ورسول او نن د ستار فضیلت د هغې په سر وتړلی شو او اسناد هغې ته نن ملاویږي، هغې ته د هغې اساتذه کرامو ته د هغې والدینو ته د زړه د کومې مبارکبادي پیش کوم. الله تعالی دې د دوی په علم کې، د دوی په عمر کې او د دوی په علم و فضل کې برکت واچوي او الله دې دا د دوی دپاره، د دوی د والدینو او خاندانونو دپاره او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت دپاره مبارک وګرځوي او د خیر او د برکت باعث دې وګرځوي. ما ستاسو په وړاندې د سورة النساء یو آیت کریمه تلاوت کړی، غالبا یو شپېتم آیت دی. الله فرمایي چې زما حبیب صلی الله علیه وسلم ته هغه خلک لیدلی دی یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چې دوی ایمان راوړي دي په هغه کلام باندې چې په تا نازل شوي دی او تا نه مخکې نازل شوي دی. خو د دوی طرز عمل څه دی، د دوی رویه څه ده، د دوی وتیره څه ده، دعوی دا ده، خو طریقه یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، دی اراده دا کړې، دا غواړي چې دوی خپل مقدمات، خپل تنازعات تصفیه کړي د چا نه؟ د طاغوت نه. وقد امروا ان یکفروا به، خو امر دوی ته دا شوی دی چې د هغې به کفر کوي، انکار به یې کوي. طاغوت د طواغانه دی، ماده طوا غاین یا، او د هغې نه طغیاني مونږ استعمالوو. په دریاب کې طغیاني معنا څه ده؟ چې دریاب اوبه کله د هغې د څنډو او د کنارو نه بهر راوځي. په دریاب کې د دریاب اوبه نه ځایږي او بهر وځي، نو هغې ته څه وایي؟ په دریاب کې طغیاني راغله. انسان چې کله د خپل حیثیت نه بهر وځي نو دا طاغوت شو. درجې دي د انکار. اول درجه فسق دی، نافرمانی، ظلم دی،
او بیا کفر د انکار او آخری درجه دا ده چې د انسان حیثیت دا دی چې دی د الله عبد وي، غلام وي، او دی په خپله حاکم جوړ شي، د حکم جاری کوي او د الله د حکم په مقابله کې د الله په بندگانو باندې خپل حکم جاری کوي، نو دی ته طاغوت وایي. او الله فرمایي چې دوی ته حکم شوی چې د طاغوت به انکار کوي. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها. د طاغوت نه انکار اول دی او په الله باندې ایمان د هغې نه پس دی. لا اله اول نفی ده، الا الله او بیا اثبات دی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله وقد امروا ان یکفروا به. حکم دا شوی چې د طاغوت نه به انکار کوي. او د ده طریقه څه ده؟ یریدون ان یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما چې ضام دا دی خو ویریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، خو غواړي دا چې طاغوت نه خپلې فیصلې واخلي. نن په دې ملک کې یو نظام جاری دی، عدالتونه دي او په دې عدالتونو کې فیصلې کیږي او دلته په قوانینو کې څه حصه د اسلام هم شته، خو غټه او غالبه حصه دا د اسلام د قوانینو خلاف قوانین دي او په هغې باندې فیصلې روانې دي. په دې ملاکنډ ډیویژن کې خو یو نظام هم جاری شوی و، نظام عدل، او دلته د قاضیانو عدالتونه هم شته او دلته د های کورټ نوم هم دارالقضا دی، خو دلته هم بیا هغه کفري قوانین هم موجود دي، اسلام خلاف قوانین هم موجود دي. خو د دې ډیویژن نه بهر په دې ملک کې د عدالتونو په نظام کې فیصلې روانې دي او جاجان دا خبره په ډاګه کوي، برملای وایي چې زمونږ مخې ته حکم قانون پروت دی، د هغې مطابق فیصلې کوو. دا قانون که د اسلام دی خو د اسلام مطابق فیصلې کوو، قانون د اسلام نه ماسیوا بل څه دی د هغې مطابق فیصلې کوو. خو د هغې دعوا دا ده چې موږ مسلمانان یو، د الله د قانون په مقابله کې په بل قانون باندې فیصله کوونکي د قرآن په روح سره څه شی دی؟ طاغوت. او د هغې دعوا دا ده چې موږ مسلمانان یو، خو کار دا روان دی. دا وخت زمونږ د ملګرو د قرآن او د حدیث د علوم شرعیه تکمیل وکړو. د دې تقاضا دا ده چې په ملک کې د نظام سل په سله په اسلامي نظام باندې بدل شي. دلته په عدالت کې، په معیشت کې، په تعلیم کې، په تجارت کې، سیاست او په قانون کې، په پارلیمنت کې د ژوند ټول نظام سل په سله د قرآن او سنت مطابق شي. پاکستان جوړ شو، پیرنګي لاړو او پیرنګي په دې ملک کې د تلو نه مخکې یو نظام جوړ کړی و. د خلکو په ووټ باندې حاکمان جوړېدل، ممبران جوړېدل د صوبایي اسمبلی، صوبایي اسمبلی بیا مرکزي اسمبلی جوړوله او صوبایي اسمبلی نه صوبایي حکومت جوړېدو. گورنر پیرنګي و، خو وزیر اعلی او نور وزیران به د دې ملک خلک.
وایسرای په دلی کې پیرنګې ناستو، خو د هغه سره کابینه مرکزي اسمبلی نه دا د هندوستان د خلکو منتخب کړه. او د دې جمهوری نظام تقاضا دا وه چې پیرنګي د تلو نه پس چې په جمهوری اصولو باندې نظام جوړېدی نو په څلورو کې یو مسلمان او درې هندوان وو، اکثریت به د هغوی وو. د هندوستان مسلمانو مطالبه وکړه چې موږ بیل ملک غواړو، ملک بیل شو. خو ملک بیلېدو سره اعلان دا وشو چې هغه کم نظام پیرنګي جوړ کړی هم هغه به د ملک آئین وي. او جماعت اسلامي د هغه وخت نه مطالبه شروع کړه چې پیرنګي لاړو، د پیرنګي دا قانون هم ورپسې د ملک نه وباسئ. د اسلام په نوم باندې پاکستان آزاد شو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نظام ہوما په دې ملک کې پکار دی. دستور اسلامی پکار دی. او په دې باندې ډېر غټ غټ قانوندانان نه پوهېدل چې د اسلامي دستور څه ته وایي. مولانا مودودی رحمت الله علیه تحریک وچلو، ځان سره علماء کرام ملګري کړل او د ملک دوره وکړه. او د هغې په نتیجه کې حاکمان په دې مجبور شو چې د اسمبلی نه په مارچ 1949 کې قرارداد مقاصد پاس کړ چې په هغې کې دا خبره ولیکلې شوه چې حاکمیت به د الله حق وي. حاکم اعلی څوک دی؟ الله رب العزت. حکم به ان الحکم الا لله، حکم به د الله چلی. د ملک نظام به د قرآن او سنت مطابق وي. د حکومت او د ریاست به دا فرض وي چې دلته داسې نظام راولي چې د دې ملک وګړي، د ملک شهریان دا په خپل انفرادي او اجتماعي ژوند کې د قرآن او سنت مطابق د ژوند تیرولو جوګه جوړ شي. قرارداد پاس شو، خو دستور نه جوړېدو. دستور جوړ شو، په هغې کې دا خبرې ولیکلې شوې، خو 2 کاله پس هغه دستور مات شو. ایوب خان بل دستور راوړ. بالاخره ایوب خان لاړو، دستور هم مات شو، خو د هغې سره د ملک هم مات شو، 2 ټوکړې شو. او بوټو صاحب په وخت کې دستور جوړ شو. په دې دستور کې د خبرې لیکلې دي، خو په هغې عمل درآمد نشته. په دې دستور کې 220 دفعه ده، 227 دفعه چې په هغې کې لیکلي دي چې د ملک ټول قوانین به د قرآن او سنت مطابق جوړېږي او د قرآن او سنت سره متصادم قانون به نه پاس کیږي. خو د وخت حاکمان په دې لار کې رکاوټ دي. څومره چې راغلي دي الله ماشاءالله، څومره ډلې راغلي دي، هرې ډلې هر حاکم دا کوشش کړی دی چې په دې ملک کې هر څه دی خو اسلام دې رانشي. د اسلام لاره نیولو کوشش یې کړی دی. ستاسو د دې سند، ستاسو د دستار فضیلت دا تقاضا ده چې په دې دستور کې څه لیکلي دي د اسلام، په هغې باندې عمل درآمد وشي. د ملک عدالتونه فیصلې وکړي د الله په دین باندې. سورة النساء کې د دې نه پس بیا د منافقانو بیان دی. یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایمان دوا لري خو ژوند د ایمان خلاف دی. دا چاته وایي؟ منافق ته. او د مؤمن شان دا دی چې هغې به د پیغمبر علیه السلام په حیات طیبه کې هغه حاکم و. هغه نه محاکمه لازمه وه، د ایمان تقاضا وه. او د هغه نه پس بیا د قرآن او سنت مطابق
محاکمه دا لازمه ده. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. مؤمن سوکتے و مؤمن سوکتا دا اللہ او دا اللہ دا رسول پا فیصلے باندے امین وین کے او چې څوک د الله او د الله د رسول فیصله وایي چې درسته ده دا هم ده خو لږ دا هم وکړو. هغه مشهوره واقعه ده چې د یو منافق د یهودي سره مقدمه شوه. پیغمبر علیه السلام ته لاړل. پیغمبر علیه السلام د یهودي په حق کې فیصله وکړه او د منافق چې دی چې په جبه د ایمان دعوه کوونکی دی ده ورته وایي چې لږ د عمر نه هم تپوس وکړو. وایي ډېره ښه ده لاړل عمر ته خپل بیان ده وکړو. هغه یهودي نه تپوس وکړو. یو خبره خو داسې ده خو موږ یو ځل محمد صلی الله علیه وسلم نه فیصله اخیستې ده. هغه فیصله راکړې ده. هغه منافق ته وکتل تش په نوم مسلمان ته چې دی څه وایي وایي او داسې خو ده خو ما یې ستا رایه هم پکې معلومه کړه. وایي ودرېږه. لاړو کور ته او توره یې راوویسته او د منافق نه سر ووهه. وایي چې چا د محمد صلی الله علیه وسلم په فیصلې باندې د عمر نه څوک فیصله غواړي نو د عمر فیصله دا ده. دا صورتحال نن منګه او بالخصوص زمنګه د حاکمان په منافقت کې مبتلا یو. د دې منافقت نه به دا ټول قوم را ایستل غواړي او موږ او تاسو به یې په شریکه راوباسو او د قرآن او د سنت د علومو دا تقاضا ده چې په قوم کې دا منافقت ختم شي خالص مخلص ایمان او اسلام راشي. په دنیا کې بل قوم ترقي نشي کولی. د دنیا اقتدار او اختیار وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. سورة النور کې الله فرمایي استخلاف فی الارض دا الله وعده ده خو ایمان او عمل صالح د هغې دپاره لازم دی. موږ به په خپله هم دا کار کوو. دا کوم به د منافقت نه وباسو او په کوم کې به اخلاص راولو. د دې منافقانو شان الله بیان کړی دی په دې سورت نساء کې چې هغه سهار مسلمانی او ماښام کافر وي. ایمان راوړي او بیا کفر وکړي، بیا ایمان راوړي بیا کفر وکړي او بیا په کفر کې ښه وړاندې لاړ شي. او د دې په باره کې الله فرمایي بشر المنافقین بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. منافقانو لا زیری ورکړه دوی دپاره دردناک عذاب دی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. د دوی نښه څه ده؟ پېژندګلوی څه ده؟ تعارف یې څه دی؟ چې د مؤمنانو په مقابله کې کافرانو سره دوستي او ولایت ساتي. او دا زموږ د حاکمانو حال دی. د غزا ذکر زما ملګرو وکړو. په دنیا کې لکونو فوج د مسلمانانو موجود دی. ایټمي قوت دی پاکستان، هر قسمه اسلحه شته. خو د اسرائیل جهازونه راځي او مسلمانان 500,000 ته خبره ورنږدې شوې ده شهیدانو. اکثریت پکې د ماشومان او د زناناو دي. او یو مسلمان ملک داسې نشته چې هغې خپل جهاز خپل ټینک خپل فوج ورورسوي. منافقت دغه نښه ده. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. د څه دپاره؟ ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. عزت صرف د الله دی. او سورة المنافقون کې الله فرمایي العزة لله ولرسوله وللمؤمنین. عزت د الله دپاره دی، د رسول صلی الله علیه وسلم. مؤمنان چې مخلص اهل ایمان وي عزت د هغې دپاره دی.
کافر په څنګ کې کافر په خوا کې د مسلمان دپاره عزت نشته. نن دې صورتحال نه د ټول امت ایستل غواړي، په خپل ملک کې د خپل قوم د دې صورتحال نه ایستل غواړي. خالص مخلص د ایمان په بنیاد باندې، د اخلاص په بنیاد باندې هغه نظام چې د قرآن او سنت د دې علومو په بنیاد باندې هغه نظام د مسلمان لپاره د عزت او د شان او شوکت باعث دی، او هغه نظام په هغې نظام باندې مخکې هم مسلمان ترقي کړی و، اوس هم مسلمان ترقي کوي. زه یو ځل بیا تاسو ته مبارکي هم پیش کوم او د خپل مشر مرحوم استاد حضرت مولانا محمد عنایت الرحمن رحمت الله علیه د هغه لپاره هم دعا کوم چې الله تعالی قبر د نور نه ډک کړي، الله په جنت الفردوس کې درجات عالیه هغې ته ور نصیب کړي، او الله تعالی د آخرت قایم کړي شوي دا مرکز، الله تعالی دا مرکز په دې کې د قرآن او سنت د علومو سلسله جاری او ساری وفرمایي، او الله تعالی دا سلسله په دې ملک کې د اسلام دپاره د شریعت د نفاذ دپاره د هغې باعث وګرځوي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.